مبارکو کې راځي چې یو کس په او د جهنم په ویښ کې به پروت او نارې به وایي چې یا حنان یا منان د الله صفتونه بیانوي یا حنان یا منان. حدیث مبارک کې راځي جبرئیل امین به دا आवाज واوري نو د الله تبارک وتعالى د عرش مخې ته به په سجده باندې پریوځي. نو الله تبارک وتعالى به ورته ووایي چې څه دې عجیبه ولیدل، څه خبره دې ناشنا ولیدله. جبرئیل امین به ورته وایي رب العالمین عجیبه خبره مې نن دا ولیدله چې په جهنم په اور کې په ویښ کې یو بنده پروت دی او هغه وسوم نارې وایي چې یا حنان یا منان. ستا صفتونه زوتی نو پروت په جهنم کې دی او دا یادوي. نو رب العالمین به فرشتو ته ووایي جبرئیل امین ته به وایي لاړ شه او دا جهنم چې کومه مشره فرشته مقرر ده مالک نومې دی د جهنم داروغه د جهنم باندې چې کومه فرشته مقرر ده الله تعالی زموږ حفاظت وکړي ټول مسلمانانو. الله تعالی دغه فرشته مونږ ته نښي چې کومه په جهنم مقرر ده. رب العالمین به ورته وایي چې دغه فرشتې ته ووایه چې دغه بنده چې کوم دی دا کوم چې ما ته نارې وایي نو الله تبارک وتعالى وایي چې دې زما په حکم د جهنم نه راوچت کا. جبرئیل امین به راشي او دغه مالک ته به وایي مالک نومې فرشتې ته به وایي چې د جهنم ویښ کې یو بنده پروت دی او الله تبارک وتعالى په حکم باندې دغه بنده راوباسه. حدیث مبارک کې راځي دا مالک فرشته به داسې خپل دوزخیان پیژني لکه مور چې خپل الواد پیژني. مقرر د دې باندې کنه د هغې ډیوټي ده. وایي دا مالک فرشته به لاړه شي جهنم کې به وګرځي واپس به راشي جبرئیل امین ته به عجیبه جواب ورکړي. وایي به ورته زفرتن نن جهنم پړکاوېدلی دی په پړکاوېدلو سره نن جهنم ډیر په زور کې دی. لا اعرف الرجال من الحديد زنن وسپنه او سړی د یو بل نه نشم جدا کولی چې وسپنه کم ځای ده او لرګی کم ځای دی او سړی کم ځای دی د دې تمیز نن نشم کولی. ته رب العالمین ته زما عذر پیش کا. جبرئیل امین به واپس راشي د الله تعالی د عرش په مخې ته په سجده پریوځي. رب العالمین به ورته وایي چې ولې جبرئیل امین به ورته وایي چې رب العالمین چې مالک نومې فرشته راته وایي چې نن هغه سړی ما په جهنم کې معلوم نه کړو نن جهنم ډیر پړکاوېدلی دی. رب العالمین به ورته وایي ته دې مالک ته فرشتې ته ووایه چې هغه جهنمي په پلانکۍ خانه او پلانکۍ طبقه کې پروت دی او زه ورته وښایه چې په هغې کې پروت دی او رب العالمین وایي چې ته یې راوباسه. چې دا جبرئیل امین راشي دې مالک نومې فرشتې ته به وایي پلانکۍ خانه او پلانکۍ طبقه کې پروت دی الله وایي چې راوی باسه. حدیث مبارک کې راځي چې دا مالک فرشته به ورله ورشي دی به داسې الټه په جهنم کې پروت دي او دا لاسونه به دا لاسونه او خپې به یې سر سره تړلی شوي او ماران او لړمانان کې به پټې. جبرئیل امین به دا مالک نومې فرشته به یې راوالي او داسې یو شڼ به ورله ورکړي او دا ماران او دا لړمانان به ترې وغورځېږي او بیا به ورله سن ورکړي دا لاس او خپې به د یو بل نه جدا شي او راوبه باسي. د جنت مخې ته یو نیر دی حیوان هغې کې به ورله غوښه ورکړي او اسمان ته به یې بره وخیژي. رب العالمین به ورته وایي الله تبارک وتعالی به یې ځان ته مخاطب کړي ولې دې دا ګناه کوله ټول ګناهونه به ورته یاد کړي. بیا به ورته رب العالمین وایي فلم فعلت هذا تا ولې دا کارونه کول
د الله د ولي جواب چې دی هغه ډېر ګران دی. الله ورته وایي چې دا کارونه دې ولې کول؟ دی به ورته وایي چې ظلمت نفسي، الله ما په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، زه نه وم پوهېدلی الله، او اوس هم جهنم کې وم خو ستا صفتونه مې یادول، ما چې الله به راباندې رحم وکړي نو رب العالمین ما معاف کا. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به معاف کړي، الله دې زمونږ د جهنم نه حفاظت نصیب کړي. صحابي دعا کوله، د دواړو جهانو سردار واورېدله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا صحابه خو ډېره ښکلې دعا وکړه، وی اللهم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، وی الله فری دې پیدا کړی یم او فری راله رزق راکړي، فاغفر لی مجانا او فری مې وبخښې که نه الله. مونږ وایو الله فری دې پیدا کړي یو او فری رزق راکړي او الله مونږ فری وبخښه، الله مونږ فری وبخښه او مونږ له خپل رحم باندې جنت هم نصیب کا او د جهنم نه د رب العالمین جهنم نه حفاظت وکړه.